السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مسئ. راځو د خیره سره نن یو 15 هغه ټیپسه درښیم چې ډېر مهم ټیپسه دي په ایکسل کې. نو د ایکسل په لوري راځو، ایکسل به خلاص کړو. اول راځو د خیره سره اوس دغه کوم زموږ تاسو دا ټیبل چې دی دا ورټیکل سایز دی. زه غواړم چې ورټیکل شیپ دی، زه غواړم چې دا هوریزنټل شیپ ته چینج کړم. نو څنګه کولی شم چې چینج یې کړم؟ را به سو اول به ټیبل سلیکټ کړو. ټیبل چې مې سلیکټ کړي را به سي کاپي ته، کاپي مې کړي، پیسټ ته به راسو، د پیسټ سپیشل باندې به کلیک وکړو. کاپي سوري چې کوم وخت مې ټیبل سلیکټ کړي اور د کاپي مې وویل چې کاپي مې کوي، بیا به نشان هغه ځای ودروئ کوم ځای چې تاسې غواړئ چې پیسټ یې کړي په هوریزنټل شیپ کې. بیا به راسئ پیسټ ته اور په پیسټ کې به پیسټ سپیشل ته راسئ اور دغه لاندې دا ټرانسپوز پر دې باندې به کلیک وکړئ. دا ټرانسپوز باندې به کلیک وکړئ، اوکې به چې څنګه مې اوکې کړئ. ګوره زموږ ستاسو هغه ټیبل د ورټیکل شیپ څخه چینج سو و هوریزنټل شیپ ته. اور دغه رقم راځو دویم ټیپس درښیم چې څنګه موږ تاسو یو ډپلیکیټ ډیټا ریموو کولی شو. اوس په دا ټیبل کې تاسو وینئ عالی لیکلی دی 500 اور بل ځای بیا عالی لیکلی دی مثلا دلته به 500 ولیکو 500. نو زه غواړم چې کوم ډپلیکیټ نمونه یي او ډپلیکیټ مارکس یي هغه دې ریموو سي، نه ختم دي سي، یو دې پاته سي. عالی دی 2 ځای ما لیکلی دي هغه دې ریموو سي. نو را به سو یو نوم به دلته بل ولیکو عادل. د عادل نوم به ولیکو، عادل خو یو هلته لوړ دی ګوره، اور یو دلته لاندې سلو، دلته به هم 300 دی اور هلته هم 300 دی. اوس راځم اول د واره به ټیبل سلیکټ کوو. چې ټیبل مې سلیکټ کړي را به سئ ډیټا ته، چیرې به راسئ ډیټا ته به ولاړ شو. په ډیټا کې اوس به راسو ریموو ډپلیکیټ ته به راسو. په ریموو ډپلیکیټ چې مې کوم وخت کلیک وکړي، ګوره دا سیریل نمبر چې کوم وخت نشان ول سوی اوکې یې زموږ ستاسو سیریل نمبر خو چې دی بالکل پر نمبر پر باندې دی، ګوره بالکل صحیح دی. نو دی ډپلیکیټ نه راباسي، ګوره وایي نو ډپلیکیټ ویلیو فاوند. او چې کوم وخت راسو ریموو ډپلیکیټ ته راسو، دغه د سیریل نمبر نشان جن ایسته کړو. زه غواړم چې کوم نوم اور یا کوم مارکس په دې کې ډپلیکیټ وي هغه دې ماته راوباسي او ختم دې کې اوکې به کوو. چې څنګه مې اوکې کې وایي ټو ډپلیکیټ ویلیو فاوند and removed 6 unique values remain. یعنی کوم 2 ډپلیکیټ نمونه چې وله هغه ختم اور پاته شپږ پاته سوله صحیح سو. اوکې به کوو. ګوره هغه عالی چې 2 ځای لیکلی ول هغه ختم سو او عادل چې 2 ځای لیکلی و هغه هم ختم سو اور پاته نور دا شپږ ویلیوز پاته سو. دا د ډپلیکیټ ډیټا ریموو دپاره کمانډ یوزیج استعمال طریقه وله. اوس راځو د خیره سره څنګه موږ تاسو کولی سو چې یو ډپلیکیټ ډیټا په یوه وخت باندې ولیکو په 2 شیټ کې. مثلا د خبرې زه اوس راځم 2 شیټه دي، دغه 2 شیټه ما خلاص کړي دي، 11 دی، یو 11 نمبر دی. د کنټرول په بټن سره به ونیسئ 11 شیټ به هم سلیکټ کړي. او دلته راځم زه لیکم مثلا نیم اور دغه رقم رول نمبر اور دغه رقم راځم سبجیکٹ اور مارکس ټوټل. اوس دا ما ولیکئ ګوره نیم رول نمبر سبجیکٹ مارکس ټوټل. چې څنګه زه پر 11 شیټ باندې کلیک وکړم ګوره په هغه کې هم دغه لیکلی دی. ګوره پر 10 شیټ کې هم دغه دی اور په 11 شیټ کې هم دغه دی. د برته
تل دپاره چې مثال یستسم چې نو ووځمه چې څنګه مې پر دې ټیپس د بل شیټ باندې کلیک وکړئ بیا چې تاسې ولاړ شئ دلته خط یې کوئ هلته بیا نه لیکل کېږي. دا ولو د میک ډپلیکیټ ډیټا په باره کې بیان. اوس راځو د ایکسل کیمرې په برابر باندې یو سکرین شاټ کټ په ایکسل کې څنګه موږ تاسو کولی شو چې واخلو. نو راځو د خیر سره اول د واره به دا کویک ایکسس بار ته راسئ پر دا ایرو نشان باندې به کلیک وکړئ اور مور کمانډز باندې به کلیک وکړئ. کوم وخت پر مور کمانډز باندې کلیک وکړئ دغه موږ تاسو دغه لیکه ګوره پر کویک ایکسس ټول بار باندې ولاړه ده اور پر دا ایرو نشان باندې به کلیک وکړئ آل کمانډ باندې به ودروئ. چې پر آل کمانډ مې ودرول نشان به راښکته کوي رابسو کیمرې ته. ګوره دا د زموږ ستاسو کیمره لیکلې ده پر کیمره باندې مې څنګه کلیک وکړئ ایډ به کړو چې ایډ مې کله اوکې به کړو چې اوکې سو زموږ ستاسو کیمره دا ده اوپن سوله. اوس راځو د خیر سره زه غواړم چې د دغه یو شیټ سکرین شاټ کټ واخلم یا مثلا د یو پیج د دغه ټوله پیج یو سکرین شاټ کټ واخلم یا د دغه یو شیټ هغه به داسې سلیکټ کړئ چې سلیکټ مې کله رابسئ کیمرې ته چې څنګه پر کیمره باندې کلیک وکړئ اور رابسو پر دا ځای باندې به ودرېږو دلته چې څنګه دا کلیک وکړئ ګوره د یو تصویر په شکل باندې به هغه زموږ ستاسو ټیبل پیسټ شي. ګوره و د یو تصویر په شکل باندې دلته پیسټ و هر ځای موږ کولی شو چې کښېږدو. دا د په ایکسل کې د سکرین شاټ کټ کمانډ یوزیج استعمالولو دپاره طریقه وله ډېر مهم کمانډونو او دغه رقم راځو. اوس زموږ ستاسو پنځم کمانډ ټپس چې دی زموږ ستاسو پنځم ټپس د کنورټ فارمولا. د کنورټ فارمولې په برابر باندې دی. اوس راځم د خیر سره د هغه یوزیج د استعمالولو دپاره دلته به از اکویل ټو ولیکو کنورټ فارمولا به ولیکو بریکټ به شروع کړو. زه غواړم چې دغه کوم اوریجنل لاندې د اصل لیکلي دي زه دا په ییرز کې غواړم یعنی 100 کاله یا 100 میاشتې یا 100 ورځې زه غواړم. اوس مثلا دا به منتخب کړو چې دا 100 کاله څو ورځې کېږي. اوس پر 100 باندې مې کلیک وکړئ کامه نښان به وو زموږ ستاسو د کامه نښان مابعد به داسې ټیبل خلاص. ګوره اوس په دې کې به راسو ییرز به پیدا کړو. چې به پیدا کړو ییرز چې کوم وخت پیدا کړئ کلیک به پر وکړو. ګوره دا د ییرز باندې مې کلیک وکړئ د ټیپ بټنه به وواست. د ټیپ بټنه مې څنګه وواله ډایرکټ به هغه ییرز راپورته کړي فارمولې ته. بیا مې کامه وواله. زه غواړم اوس په ییر کې چې په دا 100 کاله کې ورځې غواړي میاشتې غواړي ګنټې غواړي سیکنډز غواړي چې شی غواړي. زه غواړم چې مثال ورځې معلومې کړم پر ډیز باندې به کلیک وکړئ او د ټیپ بټنه به پریس کړئ اور بریکټ به کلوز کړئ چې څنګه مې انټر کړه ګوره تا ته درښیي چې 16525 ورځې 100 کاله کېږي یعنې 100 کاله څو ورځې کېږي 16525. نو دا ګرانو کتونکو د نن د ورځې سبق مطالعه وکړئ چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. که چیرې تاسو نوي یاست پر چینل د سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او کمنټ